بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمزافة تنسب والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقا، والعلم الموصوف بابن أو ابنة مضافا إلى علم آخر يختار فتحه. وإذا نودي المعرف باللام قيل يا أيها الرجل ويا هذا الرجل ويا أي هذا الرجل. والمضافة تنسب بوري مصنف عليه الرحمة د منادا مفرد معرفي داغي سلورو توابع بیان وکو چې هغه مفرد او داغي اعرابي بیان کو چې هغه دغه توابع کې جواز د وجهین دی، یعنی مرفوع هم ویل شي او منصوب هم ویل شي. اوس د دې ځینې والمضافة سره مصنف عليه الرحمة د منادا مفرد معرفي داغي سلورو توابع، یعنی د تیر شو سلورو توابع اعراب بیانوي، خو چې کله دغه توابع چې د مضاف په اضافت معنوي سره، نو مصنف علی رحمت فرمایي چې دغه توابع چې دا به منصوب وي، یعنی نسب پکې واجب دی او جواز د وجهین به پکې نه وي. د تاکید دپاره مثال لکه یاتیم کلهم، دا کلهم دا تابع تاکید دی او دا منصوب دی ځکه چې دا مضاف دی. د صفت دپاره مثال یا زید ذل مال، دا ذل مال مضاف الیه دا چې دی دا صفت دی او یعنی تابع صفت دی او منصوب دی ځکه چې مضاف دی. یا رجل ابا عبد الله، یا رجل ابا عبد الله دا د عطف بیان دپاره مثال شو. دا ابا عبد الله دا تابع عطف بیان دی او دا منصوب دی ځکه چې مضاف دی. او وجه د نسب دا ده، یعنی دا به منصوب ځکه وي چې کله منادا مضاف واقع شي، نو هغه چې د منادا چې کله مضاف وي نو هغه منصوب وي، نو کله چې د منادا توابع مضاف وي نو هغه په طریقه اولاد چې دی هغه منصوب. والبدل والمعطوف سره مصنف علیه رحمت دا خبره بیانوي چې کله د منادا مفرد معرفي یا د منادا معرب منصوب تابع چې دی هغه بدل وي یا معطوف بالحرف غیر معرب باللام وي، نو د دې بدل او د غیر معطوف غیر معرب باللام حکم د مستقل منادا دی، یعنی مستقل منادا چې کله مفرد معرفه وي نو مبني وي په علامه د رفع سره، او چې کله معرب کله چې مضاف یا شبه مضاف یا نکره غیر معین وي دا منصوب وي، نو دغه شانتي چې کله د منادا مفرد معرفي یا د منادا معرب منصوب تابع چې دی بدل وي یا معطوف بالحرف وي، داسې معطوف بالحرف چې د یا دخول پرې ممتنع نه وي، نو د معرفه کېدو په صورت کې به یعنی چې کله مفرد معرفه وي نو مبني وي په علامه د رفع سره، یا مضاف وي یا شبه مضاف یا نکره غیر معین وي نو دا به منصوب وي. د بدل دپاره مثال یا زید بکرو، دا بکرو دا تابع بدل دی او دا مبني دی په علامه د رفع سره ځکه چې مفرد معرفه یعنی مفرد معرفه دی. یا زید و بکرو، دا بکرو دلته دا تابع معطوف بالحرف غیر معرب باللام دی او مبني دی په علامه د رفع سره ځکه چې مفرد معرفه دی. یا رجل ابا عبد الله، ابا عبد الله دا معطوف یعنی دا تابع بدل دی او منصوب دی ځکه چې مضاف دی. یا رجل و ابا عبد الله دا تابع چې دی هغه معطوف بالحرف غیر معرب باللام دی او منصوب دی ځکه چې مضاف دی. نو فرمایي چې مصنف علیه رحمت فرمایي چې والبدل والمعطوف بدل او معطوف غیر ما ذکر علاوه د هغې نه د کوم تذکره چې وشوه، یعنی غیر د هغې نه د کوم چې تذکره وشوه، یعنی غیر معرب باللام، د معرب باللام تذکره وشوه اوس د غیر معرب باللام، نو فرمایي چې حکمه حکم د هر واحد د دې دواړو نه حکم المستقل حکم د منادا مستقل دی مطلقا، خوا که دا بدل او دا مطلقا کې اشاره دی خبرې ته ده چې دا بدل او معطوف بالحرف خوا که مفرد وي یا چې د مفرد معرفه وي یا مضاف وي شبه مضاف وي نکره غیر معین وي وغیره. والعلم الموصوف سره مصنف علیه الرحمت یو ضابطه بیانوي، هغه ضابطه دا ده چې کله منادا مفرد علم وي
او د دې صفت چې دی د دغه علم صفت چې دی لفظ د ابنون یا ابنتون راوړل شوی وي یعنی دغه علم چې دی دا موصوف وي او صفت یې لفظ د ابنون یا ابنتون وي او د دغه علم موصوف او د دغه لفظ د ابنون یا د ابنتون په منځ کې د بل څه واسطه نه وي او دغه لفظ د ابنون یا ابنتون چې دی دا مضاف وي عالمي آخر ته بل علم ته نو په دې صورت کې کومه قاعده چې موږ مخکې ویلې ده چې کله منادا مفرد معرفه وي نو دا به مبني وي په علامې د رفع سره د دې قاعدې د وجې نه په دې باندې ضمه ویل هم جایز دي خو لیکن په دې صورت کې چې هغه فتحه چې هغه مختاره ده او وجه د اختیار دا ده چې دا قسم منادا چې دا کثیر الاستعمال ده او کثرت تقاضا د خفت کوي او په حرکاتو کې خفیف حرکت چې هغه فتحه ده لہذا دلته چې هغه فتحه مختاره ده ضمه ویل جایز دي لیکن فتحه چې هغه مختاره ده نو مصنف علی رحمت فرمای والعلم الموصوف هغه علم چې هغه موصوف وي یعنی د هغې صفت راوړلی شوي په لفظ د ابنون او یا ابنتون سره مضافا الى علم آخر او دقه لفظ د ابنون یا ابنتون دا مضاف وي الى علم آخر بل علمته يختار فتحه نو مختاره ده فتحه د دغه علم موصوف لکه یا زید بن عمرو یا هند بنت عمرو نو دلته دا فتحه چې دا مختاره ده واذا نودي المعرف باللام سره مصنف علی الرحمت دا خبره بیانوي چې کله منادا معرف باللام وي نو د حرف ندا او د منادا په منځ کې فصل راوړل چې دا ضروری دي د دې لپاره چې دوه حالتین د تعریف یو ځای چې هغه جمع نشي په مذکر کې به په ایها سره یا په هذا سره یا په ایها سره چې د یعنی فصل راولې د حرف ندا او د منادا په منځ کې او په مؤنث کې چې هغه په ایتها سره یا هذه سره یا ایت هذه سره مصنف علی رحمت فرمایي و اذا نودي المعرف باللام هر کله چې ندا وکړی شي یعنی आवाज وکړی شي ندا وکړی شي المعرف باللام معرف باللام ته یعنی هغه منادا ته چې هغه معرف باللام وي قیلا ولیکي و یا ایها الرجل ويا هذا الرجل ويا أي هذا الرجل